सूरत الواقعہ آیت نمبر 75 شپاړسم رکوع او 20 سپارہ صفحہ نمبر 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم سورة واقعہ آیت نمبر 75 شپاړسم رکوع او 20 سپارہ پدې آیتونو کې الله رب العزت د قرآن مجید عظمت بیانې چې دا قرآن مجید انتهایی د عزت والا کتاب دی او د قرآن مجید تنزیل من رب العالمین دا د الله پاک د طرف نازل شوی کتاب دی د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې دا نازل شوی دی او دا قرآن مجید داسې د عزت کتاب دی چې الا یمسه الا المطهرون دې ته به کم دی هغه بنده لاس اوري چې دا د بیودسۍ نم صفا دی او دا چې کم دی د جنوب د غسل په حالت کې هم نه وي دا دوانه سړی دې ته لاس نشي وړی لاس په کم یو سړی وړي چې دا چې کم دی د طهارت کې وي او د اوداسه په حالت کې وي فلا اقسم بمواقع النجوم الله قسم خوري وی فلا اقسمو دا الله چې کم دی دا زائده ده وی زه قسم خورم بمواقع النجوم په زید پریوتلو د ستورو ستوري چې کم دی دا دوه قسم دي یو ستوري چې کم دی ته ویل کېږي ثوابت ساسره او دا په د اسمان کې د شپې په خپل ځای باندې ولاړ وي دا حرکت نه کوي دې ته ثوابت ویل کېږي او دویم قسم ستوري داسې دي چې هغې ته سیاري ویل کېږي سیاره لکه څنګه سپوږمۍ چې کوم دی مزل کوي داسې او دغه شانتې نور هم په آسمان کې مزل کوي نو داسې چې کوم دی څه ستوري داسې دي چې هغه هم په د آسمان کې داسې مزلې کوي هغې ته ویل کېږي سیارات د دې ستورو چې کوم دی الله ولا قانون داسې جوړ کړی دی چې د دې په دې رفتار کې کمی زیادتی ناراضي د دې یو خپل رفتار د پاغي کې دا مزل کوي نمبر 1 دویم د دې ستورو کمال دا دی چې دا د یو بل سره ټکراویږي نه مثلا سیاره یو روان شوله نو دا د بل سره لګیږي نه بل طرف ته نه یو سیاره روان شو هغه د بل سره جنگیږي نه بل دې خپل روډونه دی پاغي باندې بالکل ټیک ټاک مزل کوي او چې کله سحر شي نو دا خپل زین معنی دا سیارات پروزي نو الله دلته قسم خوري او د دې قسم مطلب دا دی چې څنګه دا سیارات دا ستوري چې کم دی مزل کوي او مزل سیده کوي نو ودا چې کم دی کم یو بنده چې د قران په تعلیم باندې عمل کوي قران باندې عمل کوي او دا به هم په سیده لار باندې زی دې داسې مشابهت دی لکه څنګه چې دا سیارات دا ستوري چې کم دی سیده مزل کوي او د یو د بل سره ټکراویږي نه نو داسې چې کم یو بنده د قرآن مجید په تعلیم باندې عمل کوي دی به هم چې کم دی په لاره کې سیده لاره موندي دا د قرآن مجید عظمت پکې بیانېږي فلا اقسم فزقسم خرم بمواقع النجوم فزيدت پریوتلو دستورو وانه او بشک دا قرآن مجید لقسم یو قسم دی لو تعلمون کچر تاسو پوهیږئ عظیم ډیر لوی دی انه لقرآن کریم چې بشک دا قرآن مجید خاوند لوی شان دی فی کتاب مکنون چې یو کتاب کې چې پټ دی لا يمسه لاس نشي وړلې د قرآن مجید ته الا المطهرون مگر پاک شوی د قرآن مجید د پاره دا یو قانون دی
چې مختلف خلق چې د بیودسه په حالت کې وي د جنابت په حالت کې وي دی وتلاس نشوړي. نمبر 1 بیودسه سړی او د سینشتره دا قران مجید ته لاس نشوړي او البته د قران مجید تلاوت په یاد باندې کولی شي. نو نمبر 1 بیودسه سړی قران مجید ته لاس نشوړي. دویم جنابت کې دی یو سړی جنابت مطلب دا دی چې غسل په واجب دی دا سړی هم قران مجید ته بغیر د غسل نه نشوړلې لاس نشوړي. درېما هغه خزه چې هغه ته د میاشتې ماهواري بیماری راغلی ده نو دا هم قران مجید ته لاس نشوړي. او سلورم هغه خزه چې د دې بال بچ شوی دی او لا سلويخ تورې نه دی پوره شوی هغه ته نفاس ویل کیږي هغه خزه هم د قران مجید ته لاس نشوړي. قران مجید ته کم یو بند لاس وړي دو کسان دي. نمبر 1 هغه سړی چې دا چې کم دی د جنابت په حالت کې نه دی مطلب غسل پې نشته دی. او دویم هغه بنده چې هغه اودس چلدام کړی دی دا دو کسان قران مجید تلاس اوړي شي دا نور وته نشوري. لا يمسه لاس نشور ولید قران ته الا المطهرون مگر پاک شوی تنزيل را لګلی شوی دی من رب العالمین د عالمانو رب د طرفنا. افبهذا الحديث پس آیا پدې خبره انتم مدهنون تاسو انکار کوونکی وتجعلون رزقکم او جوړوي تاسو خپل رزق پیشا انکم تکذبون دا چې تاسو دروغ غنئ. فلولا اذا بلغت الحلقوم بیا بهونه اولی هر کله چې راورسیږي روح حلقتا وانتم حينئذ تنظرون او تاسو هغه وخت ګوره ونحن اقرب الیه منکم او موږ زیات نزیو دتا منکم دستاسو په نسبت ولکن لا تبصرون لیکن نبینه تاسو. فلولا نولنا ان کنتم کچر تاسو غیر مدینین دا چې محکوم نه ترجعونها برترا ګرځولې دا ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتینی. فاما ان كان من المقربين پس کچر وی هغه پنځدکانو خلقو کې تاسو له یاد شي په سوره واقعه په ابتدا کې مونږ درې قسم خلق الله تعالی په دې کې بیان کړی دي. یو چې کوم دي د خلاص خلق دي قیامت چې کله قائم شي الله پاک بخي خلق ته چې کوم دي بعض خلق بداسي چې په خلاص باغی ته عمل نامه ملو شي او په خي طرف باندې باغی جنت ته روان شي. او دویم هغه خلق به چې هغه به تب الله تعالی عمل نامه په غس لاس ورکی او په غس لاس باندې باغی جهنم ته روان شي. نو دلته الله تعالی چې کوم دی د خي طرف تذکرہ کوي کچرته د خي خلق دا چې کوم دی د زنکدن په وخت کې او خي خلق والا دي او متقیان دي الله پاک بوله سور کوي فروح آرام دي وريحان او خوشبو ګلونه وجنت نعيم او باغ د نعمت دي. واما ان كان من اصحاب اليمين او کچره هغه وی د خلاص د خاوندانو نه فسلام لك نو سلام دی وی پدی مان دی من اصحاب اليمين د خلاص د خاوندانو له طرفنا. واما ان كان او کچره هغه وی من المكذبين الضالين لدروغ غنو د گمراهانو نه فنزل نمل مستيابوي من حمين لوي شدل ابونا وتسليه جحيم او داخل دل دوزخ ان هذا له حق اليقين بشكهم دا غد حق د یقین قابل. فسبح پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پاکی بیان وا بسم ربک د نامې د رب خپل العظیم چې شان والا دی. واخر الدعوانا الحمدلله.